خو دا زه اسلام کوم په سټیج ولاړ یم زه درته وایم چې اسلام او اسلامي نظام او اسلامي حکومت او الهي حکومت که یو کس را پاسېده په جلسه کې او ما ته وویل چې مولوي صاحب دا اسلام خو ته کوې تا سره د اسلام څه سند شته دا د کومه ځای نه کې نو الحمدلله ما سره بیا سند موجود ده په دغه سند سره زه حواله ورکوم چې دا دین ما ته را رسېدلی ده دا د مولانا عبدالحق په ذریعه را رسېدلی ده دا د مفتي محمود په ذریعه را رسېدلی ده هغه ته د حسین احمد مدني طرف راغلی ده هغه ته د هغه شیخ الهند د طرف نه او هغه ته د مولانا قاسم نانوتوي د طرف نه او دغه جمعیت علما زما سند ده په سند ثابت جماعت ته او زما سیاست هم سند لري چې د یو کس دو زامن دي یو مدرسې کې سبق وایي طالب ده او بل په کلي کې مزدوري کوي لیکن د کلي هغه مزدور هغه زمیندار د یو پلار زامن خو هغه داسې خوار ګرځي تر و تازګي په بدن باندې په جسم باندې نه ښکاري او دغه تعلیم چې د هغه ورور د یو پلار زمن دي دی داسې سپینو جامو کې تر و تازه ګرځي ته به وایې لکپتي کروڑپتي اولاد ده دا هغه تر و تازګي ده چې الله رب العزت دغه علما او طلباو ته بخښنه اسلام تش په پاکستان کې نه ده اسلام په ټوله دنیا کې ده عربو دنیا کې هم ده په ایشیا کې ده په یورپ کې ده په افریقا کې ده او هر ځای کې الله رب العزت د دغه دین خدمت لپاره خلق پیدا کړي دي چې په ماحول کې دغه مناسبت سره دوی هلته د خپل دین خدمت کوي روژه داسې یو عبادت ده چې نه وخت بدلیږي او نه طریقه بدلیږي زکات یو داسې فرض ده چې نه طریقه بدلیږي او نه وخت بدلیږي خپل احکامات لري حج دغسې شی ده لیکن ورسره چې ته اعلاء کلمت الله دپاره جدوجهد او محنت دپاره راوځې نو هغې دپاره تا یو جماعت سره وابستګي وکړله دا جماعت به همیشه هر مرحله باندې چې نوي حالات ورته را پیدا کېږي او یو نوی محاذ مخې ته راځي نو هغې دپاره به خپل تدبیر وي او خپل به چې په شریعت کې که چاته یو انفرادي مسله پېښه شوه نو بیا هغې مسلې رهنمایۍ لپاره د فرد عالم رای حجت ده په مدرسه کې دارالافتا ده خلک راځي مفتي صاحب ته فتوا ورکوي استفتاء ورکوي دی جواب ورکوي چا نه لمونځ کې خطایي شوې ده چا نه په روژه کې خطایي وشوه چا نه په زکات کې خطایي وشوه په میراث کې خطایي وشوه په حج کې خطایي وشوله نو راشي د کلي مولا نه د امام نه استاد ته تپوس وکړي هغه ورته مسله وښیي هغه دپاره هغه حجت لیکن مملکتی امور دپاره قومي او ملي امور دپاره د یو فرد عالم رای حجت نه ده هغې دپاره د علماو یو جماعت پکار دی چې په اجتماعي رای سره دوی د امت او د ملت او د مملکت رهنمایي وکړي او دې ته شوراییت وایي وحبا خو شورا به تر قیامته پورې وي هغې پر یو نظم پکار نو حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله فرمیل نور الله امرأ سمع مقالتي الله دې هغه کس تر و تازه ساتي وایي دا تر و تازگی دا علی الاطلاق ده ظاهري طور باندې هم د تر و تازه‌ای باطن به هم تر و تازه‌ای دنیوی زندگی به هم تر و تازه‌ای برزخی زندگی به هم تر و تازه‌ای او اخروی زندگی به هم تر و تازه‌ای او بیا به مثال راکړو
خو بیا به دا هم فرمیل چې بچو تاسو به دا خیال وي چې موږ دلته 8 کاله تېر کړل 9 کاله هم تېر کړل دوره حدیث هم وکړو اوس موږ علما شولو نو تاسو علما نه یې په تاسو کې د عالم جوړېدو استعداد اوس پیدا شو که تاسو غواړئ چې دې نه پس تاسو علما وګرځئ او دنیا میں بطور عالم وپیژنئ او بیا تاسو په هغه حیثیت کې دې عوام رهنمایي او امامت وکړئ نو اوس د دې جوګی چې تاسو غواړئ به جوړېدای شي الله رب العزت په موږ کې هغه استعداد پیدا کړي اوس خبره دا ده چې د امت اجتماعي رهنمایي لپاره د اجتماعي رای ضرورت نشته نو هغې لپاره هم جماعت پکار حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله زموږ استاد و هغه به په آخر کې څه نصیحتونه طالبانو ته کول په هغو نصیحتونو کې به یو نصیحت دا و چې ګورئ تنها انفرادي ژوند مه تېروئ جماعت سره وابسته شئ تنظیم سره وابسته شئ خدا یاد وساتئ چې داسې یو جماعت چې هغه د مملکت او په مملکت کې د ملت او د قوم رهنمایي کوي هغه جماعت د جامع نظریه حامل جماعت وي هغه د یوې وړوکې شعبې یا خاصه شعبې تر حده پورې ځان محدود نه ساتي نو داسې یو جماعت چې هغه یو جامع نظریه لري او کامل مکمل دین او دغه هر شعبې په حواله باندې د قوم او د امت رهنمایي کوي د دغه جماعت سره وابستگی دا واجب ده علیکم بالجماعه والاطاعه فتاسو باندې جماعتي ژوند اختیارول دا لازم دي او تقدیم ما حقه التاخير دا لزوم فائدہ کوي نو جماعتي زندگی خو جماعتي زندگی نظریاتی لحاظ سره والاطاعه او بیا اطاعت پتا سو لازم ده چې هغه جماعت یا د هغه امیر یا هغه عامله یا یو اداره یو فیصله وکړي روزمره معاملاتو کې هم هغه اطاعت در باندې واجب اوس کې دی شي چې داسې یو جماعت چې هغه د جامع نظریه په اعتبار سره په حق جماعت وي لیکن چونکه شورایت تا نو اجتهادي غلطي په یوه مسلې کې کولای شي امکان شته چې په یو مسله کې غلطي وکړي نو چې جامع نظریه دې صحیح وي او په یوه مسلې نیمه کې چرته اجتهادي غلطي وشي دا له جماعت نه د جدا کېدو اجازت نه درکوي جماعت سره لزوم په یوه اجتهادي غلطي سره نه ختمي لکه مسافر روان ده په لارې کې یوه درنه ونه ده او ښه غټ سوری لري خو چې دی ورغی ستړی ده ځان څوکه کوي لږ دمه کوي خو یو شاخ نیم پکې وچ ده دا یو نیم وچ شاخ دا تا د دغه ونې راحت نه نه بې نیازه کوي ته به خامخا دې ته کېدې دې سوري ته دلته به دمه کوې او د دې نه به استفاده کوي دغه رنګ
که جامع نظریه په اعتبار سره یو جماعت باطل ده نو هغه لا تعلق در باندې واجب ده. نو که یو مسافر رواني او هغه ټونه د خو وچه د ټوله پاڼې غوځېدلې دي بیخي توژه ده خو یو شاخ نیم چېرته پکې شین شته نو دا یو نیم څه پاڼې یو شاخ که هغه شین هم وي خو هغه تا ته د راحت فایده نشي درکولی ته هغې ونه ده نه کوې. نو چې کوم جماعتونه زموږ اکابرو جوړ کړي دي او په ډېر تدبر سره جوړ کړي دي ښه تدبیر یې وله کړی ده هغو سره وابستګي دا په هر مسلمان باندې واجب ده او هغې نه لا تعلقي اس اجازت په شریعت کې نشته. او هغه جماعت چې جامع نظریه چې ده په هغې باندې د قوم رهنمایي کوي که هغه باطله وي او یو نیمه فیصله اجتهادي طور باندې صحیح هم وکړي که نه نو دا یو نیمه فیصله که هغه صحیح هم کوي دا دې اجازت نه کوي چې ته رسول الله نه کوي او هغې کې شمولیت. نو الله رب العزت مونږ ته چې کوم جماعت را کړی ده دا زمونږ اکابرو چې دا د کومو اکابرو مونږ دلته اوس په حدیث کې سند بیان کړو مونږ د دغه سلسلې خلک یو. ما ته یو مولوي صاحب ورځ وویل وایي ته خو اسلام او جمعیت علماء اسلام داسې مترادف خو ته پیښ دی. نو ما مولوي صاحب خطا یې داسې کله هم نه ده اسلام خپلې زندګۍ ته وګورئ په دغه نظر سره د جماعت اهمیت ته وګورئ. او نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په صراحت سره فرمي الجماعة رحمة والفرقة عذاب. جماعت رحمت ته باهمي تقسیم دا عذاب ته عذاب. او يلبسكم شيعا الله د یو عذاب شکل دا ده چې یو بل مقابله کې واچي ويذيق بعضكم بعض د یو بل زور به تاسو دا عذاب شکل دی. نو لږ به په دې باندې ډېر غور کوو. مونځ یو داسې شی ده